نو د جنتیانو په زړونو کې به کینه نه وي. جنتیان په خپل منځ کې د یو بل سره کینه او حسد نه ساتي. یعنی ادنا جنتی دا به د اعلی سره دا حسد نه ساتي چې دله ولې الله دا لویه درجه ورکړې ده او ما له ولې کمه درجه راکړې ده. او بعضې مفسرین وایي چې د دوی په منځ کې په دنیا کې کم خفګان راغلی وي، د دوو مسلمانانو د دوو جنتیانو په منځ کې په دنیا کې خفګان راغلی وي، دنیا کې یو بل ته په زړه کې خیرې وي، نو دا خیرې به د جنت تتلو نه مخکې الله لرې کړي. لکه څرنګه چې په بعضې روایتونو کې راځي چې کله جنتیان دی د پل صراط نه تیر شي نو مخې ته به یو چینه وي، په هغه چینه باندې به دوی غسل وکړي، اوبه به ترې وڅښي. نو د هغې د وجې نه به د دوی په زړه کې چې کوم حسد او بغض د یو بل سره په دنیا کې و، دنیا کې یو بل سره خفګانونه راغلي دي، نو هغه خفګانونه به الله ختم کړي. د هغې اوبو اثر به هم دا وي چې د هغې د وجې نه به دغه ټول خفګانونه او زړه کې چې کوم بغض او حسد په دنیا کې پاتې شو هغه به ختم شي. څرنګه چې امام قرطبي رحمه الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا د دې آیات لاندې هم دغه خبره لیکلې ده چې دغه چینه ده او دغه چینې اوبه وڅښي او غسل به وکړي، د هغې اثر به دا وي چې د دې په زړونو کې کوم یو بل د خیرې دی دغه خیرې به الله ختم کړي. د دې وجې نه حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې زه د الله نه دا امید ساتمه چې زه حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت طلحه او حضرت زبیر رضی الله عنهما زمونږ په منځ کې چې کوم په زړه کې د یو بل سره خفګان دی، نو موږ هم د هغې خلکو نه یو، د هغې جنتیانو نه به یو چې زمونږ به دا خفګان هلته کې ختم شي. حضرت علي رضی الله عنه دا فرمایي. نو ونزعنا، نو د جنتیانو په منځ کې به د یو بل سره خفګان نه وي، حسد به نه وي، بغض به نه وي، بلکل زړونه به داسې صفا وي لکه څنګه چې د یو انسان زړه وي، داسې به وي، یو انسان به وي او هر انسان به یو بل ته رور ښکاري، هر انسان ته بل خپل سکه رور ښکاري. نو د سکه ورونو په منځ کې هم کله کله خفګان راتللی شي، خو د جنتیانو په منځ کې به چېرته چې کوم دی خفګانو دا نه راځي. نو د هر جنتي په جنت کې به 4 نهرونه وي، د خالصو پیو، د خالصو شاتو او دغه رنګې د صفا اوبو او دغه رنګې د شرابو. خو دا شراب بنی د دنیا دا ګنده شراب بنی، هغه نه به سرخوږي راولي او نه به د انسان جذبات چې کوم دی اوبراوي، به صفا شراب وي، صرف د لذت او د خوند لپاره به خلک څکي. ټول تعریفونه جنتیانو په جنت کې د الله تعریفونه کوي چې هغې الله لره تعریفونه دي چې هغې الله موږ دې جنت طرف ته راوستي. دا موږ په خپله نه ده موندلې، دا موږ د الله په فضل سره موندلې ده. موږ مسلمانان یو نو موږ په الله دا برید نه ده و چې الله پاکه ته موږ مسلمانان یو، موږ مونځګزار یو، موږ روژهدار یو، نه، دا د الله فضل دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ یو کس په خپل عمل سره جنت ته نشي داخلېدی. صحابه تپوس کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به هم په خپل عمل سره جنت ته نشئ داخلېدی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه، زه هم په خپل عمل سره جنت ته نشم داخلېدی، زه کو جنت ته داخلېږم د الله په فضل سره به داخلېږم. نو موږ ټول کو جنت ته داخلېږو، موږ مسلمانان یو، دا را باندې د الله فضل دی، زموږ خپل کمال نه دی او نه موږ په الله باندې خپل برید تاوو چې الله زه مسلمان یم او زه دله کلمه وایم او ما دله ایمان راوړی دی، نه، دا الله به موږ باندې احسان کړی دی چې الله رب العزت موږ مسلمانان پیدا کړي. ځکه چې انسان د نیکۍ یو کار کوي دا د الله په توفیق سره کوي، انسان د بدۍ نه بچ کېږي دا د الله په توفیق سره بچ کېږي، نو دا د الله فضل دی. نو لولا ان هدانا الله، کو چېرې نه وي راښودلي دا لار موږ د الله پاکو، نو موږ په خپله باندې دا لارو نشوه موندلی. لقد جاءت، په تحقیق سره راغلي وو، رسل ربنا، زمونږ د رب پیغمبران، بالحق په حق سره، ونودو، او اواز به وکړي شي دوی ته، ان تلکم الجنتو، چې دغه جنت په میراث کې درکړی شو، ان تلکم الجنتو، چې دغه جنت اورثتموها، تاسو ته په میراث کې درکړی شو. نو دا جنت تاسو ته په میراث کې درکړی شو. نو میراث دا معنا چې څنګه انسان ته پلاری وفات شو، موري وفات شو، د میراث کم ځمکه کم او ورثه دا چې کوم دی پاتې شوله، نو په ده باندې څه محنت نه وي کړی، مفت ورته میلاو شي. نو دقه شان الله به ورته وفرمایي په د دې بدل ستاسو نه غواړم، دا جنت مې تاسو ته په میراث کې مفت درکړو.
او یا دا معنا چې په جنت کې هم الله جل شانه د کافرانو د هر انسان ځای جوړ کړی دی، په جهنم کې هم د هر انسان ځای الله رب العزت جوړ کړی دی. ځکه چې کو کافر جهنم ته لړ شي نو لومبې به الله جنت کې ځای وخی چې ګورې دا ستا په جنت کې ځای و، دا تعالی ما جنت مقرر کړی و، خو تا محنت ونکو، تا زما نافرمانی وکړې، د پیغمبرانو نافرمانی دې وکړې، کفر او شرک دې وکړو، نو د دې وجې نه دا د دې ځای نه ته محرومه شوې او ته جهنم ته لاړې. دغه رنګې کوم جنتي چې جنت ته ځي هغه ته به لومبې په جهنم کې خپل ځای وښي چې دا ستا د جهنم ځای و، خو تا دنیا کې محنت وکړو، زما فرمانبرداري دې وکړله، د پیغمبر په طریقه باندې وچلېدلې، د دې وجې نه د دې ځای نه بچ شوې او جنت ته لاړې. وي دا د دې وجې نه چې کوم جهنمیان جهنم ته لړ شي چې هغوی دا خبره نه کوي چې یاره په جنت کې ځای نه و نو ځکه یې موږ جهنم ته راوویستې. نو د دغې کافرانو هغه حصه به هم الله رب العزت د جنتیانو ته ورکړي د میراث په طور. نو د دې وجې نه الله رب العزت وفرمیل چې دا تاسو ته ما په میراث کې دا جنت درکړو. او درېیمه وجه دا ده چې دا اورثتموها معنا دا ده چې دا ما تاسو ته په ملکیت کې درکو. نو ملکیت بیا د ټولو نه مضبوط سیز دی چې بس تاسو ما د جنت مالکان وګرځولی. مالک په خپل ملکیت کې تصرف کولی شي هر قسمه. زما ځمکه ده که زه چاله خیراتي ورکوم، که په پیسو باندې ورکوم، او که دغه رنګې چې کوم دی جومات پکې جوړوم، مدرسه پکې جوړوم، ما ته هر قسمه اختیار حاصل دی، ما نه څوک تپوس نشي کولی. نو دقه شان الله فرمایي چې دا ما تاسو ته دا جنت دا ما تاسو ستاسو ملکیت وګرځو، تاسو چې پکې څه قسمه تصرف کوئ تاسو ته اجازت دی. نو اورثتموها ان تلکم الجنت ونودو او आवाज به وکړي شي دوی ته ان تلکم الجنت چې دا جنت اورثتموها تاسو ته میراث کې درکړې شو بما په سبب د هغې عملونو کنتم تعملون چې تاسو کول. نو ګوره دلته کې دوی دا جنت مونږ وایو چې په اعمالو باندې سړی جنت ته نشي ورداخلېدی، او دلته الله فرمایي بما په سبب د هغې عملونو کنتم تعملون چې تاسو په دنیا کې کول. نو دلته مونږ په دنیا کې عملونه کړي د هغې د وجې نه مونږ جنت ته ورداخل شو. نو دی صرف هغه ظاهري سبب دی، ظاهري سبب د جنت ته داخلېدو اعمال دي، او حقیقي دا ده چې مونږ د الله په فضل سره جنت ته ورداخل کړي یو، او د الله فضل به هم په هغه چا باندې کېږي چې څوک د الله فرمان برداري کوي. نو دا صرف ظاهري سبب ذکر کو، نور په حقیقت کې کو هر انسان جنت ته ورداخلېږي، دا به د الله په فضل او کرم سره جنت ته ورداخلېږي.